قدرمندو اوریدونکو د هر قسم دینی کیسټو لپاره زموږ د دکان پته یاد ساتئ. صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سیډي سنټر مشتراباد برستی مدینہ مسجد مس سکندر پورا چوک پشاور شہر حنیف اللہ اور قدرت اللہ دکان. موبائل نمبر ہے 0343 914 711 5. خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وأعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ونهج منهجهم ونحى نحوهم وترسم خطاهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والعلماء الربانيين والمجاهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. زما قابل صد احترام علماء کرامو او دما د اسلام درنو خغو مشران رونو دیو بچی دراتلو پر سلسلہ کے ملګرو دا دینی اجتماع منعقد کړی دا. بچی ته عزیر ګل نومې خره محمد عزیر مبارک نوم د مخکرادو کی دا حضرت العلامہ مولانا میاں عزیر ګل سے پیات کی اشیرگل کی علو یا تاریخی اجتماع شوا دینے میں دا معصوم تپوسو کو ډیر مبارک نوم دے. اللہ تبارک و تعالی دے ورته ډیر عمر ورکی. خدای پاک کی دا قرآن پاک حافظ کی عالم دی کی مجاہد دی کی. اولاد دیر لوی نعمت تے او دام دا اللہ تعالی پسند و کرم باندې کی. یهب لمن یشاء اناثا دا خدای خوخه دا چاته تشیلونه ورکی. دا اولاد بارک دعاګانې کوي لیکن اتو لسلونه وی. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ چاہتا لکان ورکی لس بچی یا لکان. بیا دعا کوي خدای لورم راکې چې دې مور غریبی سره سناسه امداد کوي لیکن لوري نه کېږي. او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاہتا اللہ تعالی زامنم ورکی لورم ورکی. او ویجعل من یشاء عقیما سوک رب العالمین شان کی پالوانی مضبوطی خزم خطکڑوی اولاد ندارت دا دنیا ڈاکٹرانو حکموں باندې ګرځي لیکن اللہ تعالی فیصلہ نہیں کړي. نو دا اولاد نعمت دا ډېر لوی نعمت ته. د دې نعمت شکریه دادا چې بچی ته به د ټولو نه مخکې خونم دی پاکیزه نوم عبدالله عبد الرحمن عبد الغفار عبد الستار دا نمونه. یا دا پیغمبرانو مبارک نمونه ابراہیم اسماعیل عیسیٰ موسیٰ ہارون دا مبارک نمونه دی. یا دا صحابه کرامو بہترین نمونه عمر عثمان علی معاویہ مصعب خو نمونه پکې دا په بچی باندې بخو نوم دی. دا نوم باقاعده اثری دا خو نوم ښه اثری او کنه خراب نوم دی کې خو نو دا غیبه خراب اثری. پیغمبر علیہ السلام ته صحابی راغی تپوسو کو نوم دی سره وی زمانم حزن دی. حزن سخت ازمکې ته وای سهل نرم ازمکې ته وای کوم ازمکه چې نرمي هغه ته سهل وای. سختی کاړجنې ازمکې ته حزن وای او حزن غم تم وای.
نو رسول اللہ مبارک ورته انت سهل، یعنی نم بدل کا، ستانم سهل پکار دے، نرم پوس. ویره جی د پلار نیکو نوم دی، نو څنګه بدل کم؟ نومې بدل نه کو. دغه صحابي نو څه وایي، یاره زموږ نیکه ډېر بد کړي. رسول الله ورته نوم بدلولو پکار و چې نومې بدل کړی وی. زمونږ د ټبر هر یو سړی دومره تریخ دی، دومره سخت دی چې بعضې سړی ډېر سخت مزاج دی، د سرو مرچکو په بورو د پاسه ناست دي. نو ښه نوم د دې باقاعده اثر وي. زموږ پښتانه د ډېرې نوم د مینې نه نوم په بچي کېږي ډېران ګل، نو هلکه څه به ډېران وي او څه به د هغې ګولي. نو بیا هر که تکړی لګیا سړي چې نوم دی هلکه ډېران ګل، له چا به ډېرانونه چلوه. نو د نوم ډېر لوی احتیاط پکار دی، چا عالم چا بزرگ ته ووایه چې یاره بچی مې پیدا شوی دی، یو ښه نوم پې کېږه. او بیا عقیقه ورکول پکاري. د هلک نه کم از کم 2 چیلي او د جینۍ نه یو سړی غریب وي نو خیر دی یو چیلی د حلال کړي د هلک دپاره په 7 مرض، که په 7 نی په 14 مرض. دې د وجې نه د بچي په عمر کې الله تعالی برکت پیدا کړي او د امراضو نه او د وباګانو نه د مصیبتونو نه محفوظ ساتي. او ښه دا ده چې ماشوم سنتم شي او د ماشوم سرم کل شي او بیا هغه ویښته وتللی شي، نو هغې سره چې څومره سپین زرخېږي هغه هم خیرات کا. په موجوده دور کې زیات نه زیات د 10 روپو یا د 15 روپو سره به هغه وتللی شي. دا د بچي په مور او پلار باندې حق دی. او بیا تربیت په ډېر پاکیزه تربیت کې چې دا کم از کم په ژبه باندې سټکې اغېستی شي، نو د ټولو نه مخکې ورته د الله نوم یاد کا. ماشومان د 7 میاشتو شي نو بیا په ژبه باندې بابا او بیبي دا ویلی شي، لالا ویلی شي. نو علما لیکي چې د ټولو نه مخکې مشق مې وکړه، بار بار ورته وایه بچی وایه الله 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 الله. نو د بچي په ژبه چې د الله تعالی دا مبارک نوم راغی، د هغه په اړه کې د هغه په ذهن کې الله تعالی پوره انجیلا او رڼا پیدا کړي. د هغه بنیاد هغه د الله د مبارکې کلمې نه شروع شي، نو د هغه میلان بیا نیکو خبرو ته وي، دین طرف ته وي، قدرتي د هغه په اړه باندې د الله هغه نقش راغلی. اسې خو د هر سړي په اړه باندې الله لیکلی دی، که کافر دی که هندو دی که عیسائی دی که زردشت دی که بد مت دی، د هر چا په اړه باندې الله لیکلی دی. په ترکو کې د یو بیمار د زړه اپریشنو ډاکټرانو چې د هغې اکسره وکړه، هغه سړی کافر و لیکن په دې باقاعده الله لیکلی. بیا د هغې نه پس هغې د مختلفو بیمارانو چې کوم دړه ماهرین وو د څومره نو د ډاکټرانو دا وینا ده چې د هر چا په دې اړه باندې الله چې کوم دی نو هغه لیکلي. او قرآن مجید کې هم راځي، روایاتو کې هم راځي چې دا نطفه رحم د مادر ته چې ورشي نو دا مني 40 ورځې دغسې مني وي، 40 ورځې پس د دې نه وینه جوړه شي، بیا 40 ورځې پس هغه چکه شي خون بسته، بیا د هغې نه پس اډوکې جوړ شي. د انسان د اډوکو دا ډانچه دا د منۍ د هغې ساس کې نه جوړه ده. او بیا فکسون العظام لحمه، الله تعالی د اډوکو په هغې ډانچه باندې د غوښې پلستر وخېږي. دا تمامه کاروایي په رحم کې د فرشتو زیر نگرانی کیږي. او کله چې د روح اچولو وخت راشي نو الله تعالی په خپل خاص قدرت باندې دغې کالبوت کې هغه روح واچوي. ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. قرآن وی ثم انشأناه
خلقا آخر دا تمام کاروائی دا تنقلاتو دا منی نوینو بیا وینه خون بستکیږي او بیا غینه دا ډوکو ډانچه جوړیږي بیا په بره د غوښې پلستر راځي دا ټول د فرشتو زیر نگرانی وي لیکن کله چې د روح اچولو وخت راشي نو قرآن وایي ثم انشأناه خلقا آخر موږ بیا د جماعت نه یو حیوان چې کوم نه جوړ کو او دغه باقاعده سا راشي نو علماء دغه د لیکي چې ګویا د پړ باندې مهر د الله ویل شي چې د په بدن کې اوس روح چې کوم نه رالولو نو بچه چې کله د خبرو جوګه شي نو د ټول نمخ کې بچی ته د الله تلقین کوا او بیا چې خبرې شروع کی نو خې خبرې ورته خیا سبحان الله ورته خیا الحمدلله ورته خیا لا حول ولا قوه دا تعلیمات ورته ورکو او مور او پلار چې د بچی پاکیزه تربیت وکړي نو داغه نه نیک صالح نوجوان جوړ شي څنګه پښتنو کې دام جهالت ته مور او توي پلار ته وایي دلا خدا خاون ته دلوي نو دوی ته وایي ورته وایي دلا بیا بهر چې ګرځي نو مشرانو ته هم دلوي او پلار او توي مور ته وایي کنجري دا څه خبرې دي چې ته بچې دلو په کنجره باندې عادت کې داغه نه خو بلوي بدمعاش داغه نه خو بډور لوی فاسق او فاجر جوړيږي بچی ته باقاعده د دین خبرې یو خیا الام مدرسه اذا اصلحتها اصلحت جيلا صالح البنيان د مور غیږ د لومړنۍ مدرسه ده نو د مور په غیږ کې چې یو بچی الله او لا اله الا الله او محمد رسول الله او سبحان الله دا کلمات دکی لاغي بچی نه به فرشته جوړيږي فرشته او چې نه یو بچی ته ولله په کنځلو عادت کی په بد اخلاقی عادت کی هغه د قوم لپاره یو بدنما داغي هغه د ملت لپاره درد سری داغه نه د فساد نه ما سوا بل څه نه کیږي او په مدرسه کې کینوا دینی مدرسه کې چې داغه پړ باندې د ټولو نمخ کې د قرآن رنگ وخیږي د اسلام رنگ پیوخیږي نو که بیا انګریزي وایي د انګریزي هغه جراثیم به داغه پړ باندې اثر نه کوي چې د وړوکي دی نه وړوکې بچې انګریزي سکول ته لېږي او هغه لګیا دی د انګریزي ټکي وایي RAT ریډ ریډ کې معنی چوہا CAT کیٹ کیٹ کے معنی بلی DOG ڈاگ کے معنی کتا اب دس کی تو خواہتا دا الپوری کتاب شروع کا الف اسم دا مولا دے لنقصان مبرا دے حق دانا بینا شنوا دے بے شریکو بے ہمتا دے بے آلات و کاریگر بے پنز بنا پورا کا پنز نور دا کلمات اور خواہ چلف نم دا اللہ دے بیچ کمدر دا پنز بنا گانی دی او جن جلی ذکر سے اقل خفی ذکر تری افضل دا کلمات اور تخت ناغ دین طرف تبا قدم آئیلی او چې دا وو کالو شي ځان سره به باقاعده جمعات تراولی ځان سره به راولی بچی رادا د رسول الله حکم ده مرو صبیانکم اذا بلغوا سبعا بچی چې دا وو کالو شنو ورته د مز حکم کو بچی مز ترادا او وضربوهم بها اذا بلغوا 10 بچے چې د لسو کال شو بیا مستنوي وه نن ډېر کم مسلمانان دي چې مسته بچې نه را دیو دی وਹੀ زمینداری ته چې نه دي کولبه پټ ته نه بوزي خر نه کته کوي دکان ته نه دي به وਹੀ لیکن چا زه پدې نه والے چې ولې مستنوي اسلام وایي دا وو کالو بچې ځان سره جمعه ترا والا جماعت کے بعد قرآن مجید درس ورکئی عالم جماعت کے بعد تبلیغی جماعت راغلی تعلیم بکیگی دے بکینی دے با قرآنی تعلیمات دکی جنب یوسم خدا ترس انسان یو مجاہد یو صالح نوجوان چکم نو جوڑ شي او ته چې بچی نه راولي هغه د لوفرو سره ګرځي د پوډریانو سره ګرځي هغه به پوډری شي
اب بیا د سینما په مرض کې مبتلا ای، اب د ناکاره لکانونو ناکاره خوځ د کوي، د ماشوموالي د تختۍ دا بالکل ستري په دې باندې چې کوم شی نقص شو هغه تر مرګه پورې هغې کې چې کوم دنو موجودي بیا. زمونږ یو ملګری مولانا امین صاحب دې په بو سره کلی و، ډېره زمانه مکه مکرمه کې پاتې و، دا مظاهر العلوم فاضل و او ډېر کلک عالم و، بلا کتابونه یې اخیستي وو، مکه مکرمه کې رباطې هغه الماس کې به اوسېدو، موږ به چې ورالو اکثر به هغه سره و. بیا دې آخر عمر کې کلي ته راغی، په جومات کې ناست و او یو بوډا د تندي نه وینه بهېږي او بلا هلکانم دي او یو ځوان هلکانو کلک نیولی دی او امین مولانا ته یې راوستو. هغې بوډا د تندي نه وینه بهېده، دی ولې؟ دی ملا صاحب دا زما زوی دی، د هلکانو یې کلک نیولی دی، دې ظالم زه پرمبي ووالم، څه خبره مې ورته وکړه او را پاسېدو پرمبي ووالم، دته څه حکم په څه حکم لګې. امین مولانا ډېر غوسه ناک و، هغه هلک ته ویل که تا خدای سم نه دی والی پاسه درې څلور نبي نور هم ووه. ګوډې ورته ورکړه دې بوډا ته سم دا پختۍ ورته ماتې کړه. بابا ورته غوسه شو، ملا صاحب داسې خبرې کې دی خو ما دې دپاره راوستی او داسې خبرې کومه، ته قسم وخوره ته په خپله جومات ته راغلی، تا دا زوی چېرته جومات ته راوستی دی، تا خو سهار وختي به درته خر کته کړو چې شا به پټي د سره وړه، تا به سهار وختي ورته کلبا واله کړه چې ځای نه کوه. نو د خر سره چې یو سړی لوی شي خو د خر غوندې لتې وایي بیا، او چې د غویانو سره یو سړی لوی کړي خو غویا خو سړی بیا په ښکل کې پاسوي دا پلار سم جوبل کا رکشه خدای دې غرق کا زیرې چرې جومات ته نه دی راوستی، په خپله چېرته جومات ته نه راغلی، کلبې سره دې مو کړی دی، خرونو سره دقسې خېده رکشه. بیا ملا صاحب ته راشي جي زوی ته مې تعوذ کړه، پوډریانو سره ګرځي، زوی زما جوارګور شو، خود به جوار کېږي، او خاص کر په دې زمانه کې دا خو کافرانو متفقه اتفاق کړی دی چې د مسلمان بچی به څنګه د قرآن نه لرې کړي، یو مسلمان به د اسلام نه څنګه لرې کړي. نو د بېدینۍ هغه ټولې خبرې ارزانې کړي دي، څومره چې د بېدینۍ څیزونه دي دا کیبلې او دا نخرې مخرې دا تا دپاره دي، دې دپاره چې ستا نسل هغه د قرآن پاک او د حدیث مصطفی نه چې کوم دنو هغه لرې کړي. نو د بچي در باندې حق دی چې د 7 کالو ځان سره ټیک جومات ته راوله، او چې د 10 کالو بیا باقاعده په دې باندې وها. طالبانو به د طالبانو حکومت چې افغانستان کې راغی او اذان به وشو، بیا به یو سړی جومات ته نه تلو، په درو به یې والو، په درو خوست ته د تلو زما تقریر و د خوست په جامع مسجد کې، هغې نه مخکې مونږ هوټل کې روټۍ خوړه، د هوټل مالک راغی، یاره جي ستا به تقریري دا طالبان لږ پوه کا، مې ولې یاره دی په ګیرو باندې سړي وهي، اذان وشي او بیا څه کوم په دکان ناستې دی، په درو باندې شروع کړي چې دا مسته مې ښه ده زه به تقریر وکړم. زما دا حدیث بیان کو چې پیغمبر علیه السلام وایي بچی چې د 7 کالو شي ورته امر کو بچی راځه مستراده، او چې د 10 کالو شي بیا وها، او مې چې د ګیرې والی یو اذان شو د جومات ته نه وي، طالبانو سرمن یې وباسئ، سرمن یې وباسئ، هلکه ته ځان ته مسلمان وې او وایې چې ما د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلې ده، نو مسلمان باندې خو 5 لمونځونه فرض دي، دی خو 5 لمونځونه کوي. روایاتو کې راځي که یو سړي فرض لمونځ قصدن پرېښو، قصدن څه معنی؟ جامې شته دی، صحت شته، ناجوړه نه دی، او دا اذان اوري او بیا هم دی جومات ته نه راځي، دی کافر شو وایي. درې واړه امامان وایي دی کافر، لکه حدیث کې راځي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، رسول الله حدیث ته
چاچے قصدن مسکر خود دے کافر شو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا فقط کفر مانا کہ کفر تنیز دو شو. دا فقط کفر حکم تغلیدن دے دا سڑے کفر تنیز دو شو. لیکن تاسو نے تپوس کون کہ وہ سڑے کفر تنیز دو ہوئی سا مطلب دے اسلام نہ لڑے شو. دلتا نے وہ سڑے دا پیخور اسٹیشن کی پا خیبر میل کی کینی اور خیبر میل دا پیخور صدر میں تقریباً 10 بجے روان شو اور سحر 10 بجے خلق جاوئی لگا گا سڑے بوسیلا کراچی کا نزدوی سمانا پیخور نظر آمدن قصدن چھو سڑے مسترکی جاگا دن رلوی سزا دا اور تو جانتا مسلمان ہوئے اور دا رسول اللہ امتی ہوئے اور تو مزنکے ندی وجن بچے چدلسو کالشی لازمن بے جماعت تراولی اگرچہ با جماعت کی دا قرآن درس باوری دا رسول اللہ حدیث پا بیانی گی تبلیغی حضرات پا تعلیم کئی پاغیبانی با داغی اصلاح ہوشی اگر دا مور و پلار قدر او پی جنی اگر دا گوانڈی حق او پی جنی اگر دا مشر حق او پی جنی او چیو بچے شپا و رز فلمونه کوي وی سی آرونو تناستی گنا او د قتل تماشې کوي. یو سړی ته قسم خوړو قسم چې د پیښور نه یو بس کشور ما او لاهور ته تلم د پښتو یو ډرامه پکې لګېدلې وه. د پښتو ډرامه دې ما سوا د قتل نه او ما سوا د ښځې د ګډانه بل څه پکې نو. یا لږ د ماما په زوی پلور مهم نے نہیں ور گئی آگاہ مٹیزہ کئی بیا گئے اور پسی گردی بیا قتل کئی اور بیا بل سے بنو دگا گردو اور دگا شوقا ما شوقا پختنو تداخل دادا پختو ڈراما وا اور دگا سے دا پنجابی ڈرامی اور دا اردو ڈرامی بچوں تو ہم دگا خی چا سنگا بلا ماما نور تختے سنگا بلا ترو نور تختے سنگا با قتل کے سنگا با گڑا کے دا ستاسو زمین کلچر دے دا سلیماگانا کو گوتا دگا خی لیو بچے داگا لڑا تختے خسوتا اگو چیو فیلمو کاوئی زبا سنگا قتل کم زبا سنگا سوک جی نہیں تختو ما داتا ما تبا کنا تعلیم راکی دیشی چاند دا خپل بچی فکر نکڑے مورو پلاری غرمین ہو جی او بچے دک کسی شطور بے مخار دا بدماشان والا کانو سر گردی خلق دا خپلی بیوی تا پوس کئی کہ ماں خام کے رانی شہر کا بیجا والے رانے لا لیکن نہ بچی تا پوس نہ کئی کہ نیم اسپر رما بچے والے میں تراخ لے ستا بچے پوڈر یان اسر لگیا رہے پوڈرس کی سرمادین اسر لگیا رہے سرماگانی کئی اور پا مختلفو غران و چارو بانے اختئی رب العالمین پا دی آیت کی تاو ماتا خطاب کئی اللہ تعالیٰ فرمائی قو انفسکم اے بندگانو زانم بچ گئی واہلیکم خپل بال بچم بچ گئی داغا اورنا کیا غریب لون اور دے قو انفسکم دانم بچ گئی واہلیکم خپل اہل و عیالم بچ گئی نارن علماء کرام ناس کی نارن کے تنوین تعظیم بپارا دے نارن عظیما دا جہنم اور داغا غریب لون اور دے حدیث کے راضی چدا جہنم اور دا دنیا دا اورنا 70 گن دے آتے 70 گن دا دنیا اور دا غیر ایک بٹا 70 دے یعنی دمرا ہوں میں اور چدا غیر تاو پگس کے رسیگی دمرا اور دا جہنم با اویا گلا چدا غیر تاو چکندنو رسیگی نارن عظیما دا غیر لوی اورنا چکندنو دان بچ گئی وقودها الناس والحجارہ دا غیر خشاک پر آلرگی ہوئی دا گیس کو بکے نہ بنے گی دا تیل و پیٹرول بکے نہ بنے گی کانی و خلق اگر بوتان چکا فرون باقی کا سجدے کو یہ خلق دا باقی کے شکم نہ بنے گی نظامہ روح دا بچی امور و پلاربان حق دے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ دا قیامت پر رضا اللہ تعالیٰ دا نعمتون بارکی تپوس کئی چی دا گل غنی بچے میں لے کرو
تا د دې نعمت څه شکریا ادا کړې وه، تا هغه ته زما نوم ښیلی، تا هغه ته قرآني تعلیمات ښیلي وو، تا هغه ته نبوي ارشادات ښیلي وو، تا هغه ته د جومات لاره ښیلې وه، تا د هغې اصلاح کړې وه. نو د قیامت ورځ به ډېره سخته وي. ډېر پلاران به د زامنو نه تښتي، ځکه چې ده به د دوی حق نه ادا کړی. ډېر زامن به د پلار نه تښتي، د پلار حق به نه ادا کړی. ډېر وروڼه به د وروڼو نه تښتي، ځکه چې د بل حقوق به نه ادا کړي. نو زما وروڼو اولاد په نعمتونو کې ډېر لوی نعمت دی. قرآن مجید ته متوجه کوي. انګریزۍ مونږ نه منع کوو، لیکن د خدای لپاره بچے خالص انګریز مو جوړوه. خالص انګریز زه هر ځای کې دا وایم چې پلار به ښه حاجي وي، ښه حاجي به یې کړي، عمرو ته به هم ځي او تسبیح به یې ملاسو کې وي، لیکن د کور 15 بچي دي ټول انګریزي سکول ته متوجه کړي. واړه واړه بچي کوټ پتلونې ورته چولې، او بعضې بدقسمته استادان دا د پرایویټ سکولونو ماشوم ته وایي ټایي به دې مچولي. ما خپل کلي کې استادان منع کړل چې خدای مو هرکا دا پرایویټ سکولونه مو جوړ کړي دي، وړوکي بچي ته ټایي ولې اچوې؟ ټایي لوی سړي ته اچول هم جرم دی. تاسو ګورئ زموږ ججان وکیلان ACDC دا ټایي اچولي. خبره یې دا ټایي څه شی دی؟ دا ټایي د عیسایي عقیدې نښه ده. عیسایانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام موږ پانسي کړی دی. عیسایانو دا عقیده ده چې زموږ پیغمبر پانسي شوی دی، او یهود وایي موږ پانسي کړی دی. یهودیان په خپله سینه لاس دي چې عیسی علیه السلام دا موږ درته پانسي کړی دی. عیسایانو وایي تاسو ډېر ظالمان یئ، هغه تاسو په سولۍ ښېګولی دی. تاسو د دوی په ګرجو داسې نښه ګورئ، یا د دوی په ګاډو باندې دا نه ښیي، دا صلیب دی، دا صلیب دی. د عیسایانو د یهودیانو د دواړو متفقه مطلب دی چې عیسی علیه السلام پانسي شوی دی. او زموږ مسلمانانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام الله تعالی ژوندی د اسمانونو تبره ښېګولی دی. علماء کرام ناست دي، حفاظ ناست دي. قرآن وایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. د عیسی علیه السلام نه دی وجلی، د عیسی علیه السلام په صلیب نه دی ښېګولی، په دې باندې اشتباه راغلې ده. بل رفعه الله الیه، الله تعالی عیسی علیه السلام ژوندی اسمانونو ته ښېګولی دی. زموږ دا عقیده ده. او د رسول الله مبارک احادیث تواتر ته رسېدلي دي چې عیسی علیه السلام به راکوزېږي د قیامت نه مخکې د دمشق د جامع مسجد په مشرقي مناره باندې، او هغه به بیا د رسول الله مبارک دغه دین خورئ، او مهدي علیه السلام به ورسره ملګری شي. عیسی علیه السلام به راکوزېږي، دا زموږ عقیده ده. شاه ورشاه رحمت الله علیه چې ډېر لوی محدث تېر شوی دی، هغه په دې باندې کتاب لیکلی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، او تمام هغه روایات جمع کړي دي کوم کې د عیسی علیه السلام د نزول ذکر دی. نو دا ټایي انګریزان دې لپاره اچوي چې دا د خپلې عقیدې اظهار کوي چې موږ دا عقیده لرو چې عیسی علیه السلام پانسي شوی دی. نو مسلمان ته څه مناسب چې هغه د عیسایانو نه خپلې غاړې ته اچوي؟ پوهېږي اړو نه چې هلکه ته دا ټایي څه لپاره اچوې، او بیا وړوکي ماشوم ته یې ولې اچوې؟ خو پاک دی. نو بعضې بدقسمته سکولونه چې هغې کې وړو بچو ته د بچپن نه لږیا دی د انګریزیت د صلیبیت هغه درس ورکوي، د دې مدرسو نه خپل بچي وساتئ. بچے راولے کا جماعت تھا چې قرآن مجید یاد کی، خدا اللہ تعالی احسان دے بلا دینی مدرسے جوڑی شوی. موږ انګریزۍ نه منع کوو، لیکن بچی نه انګریز مو جوړو. او بیا خاص کر ډېر دا نوابان خانان خپل بچی عیسائی سکولونو کې داخلوي. عیسائی سکولونه زموږ دې ملک کې موجود دي. د وړوکوالي نه بچی عیسائی شي، نو د مور او پلار نه به تپوس کېږي خان صاحب نواب صاحب زوی مې دا کړی تا ولې عیسائی کو؟
بیا سنبدال قسم د عیسایانو اسکول موجود دی دې طرف چې اسلام آباد ته دی نو باقاعده بره غر دی د غر د پاسه څه قبرونه دي پنجه صاحب ورته وایي بالکل د هغې بالمقابل دې راسته د عیسایانو اسکول دی هغې د پاسه باقاعده د صلیب نښه ده مونږ سنبدال کې نو بعضې ملګرو یې راځئ چکر ووو د هغې سکول مخې ته ورغلو تاسو په خدای یقین وکړئ ریسوسو تفریحو واړه هلکان د سکول دروازې کې ولاړو زموږ د کلي قاري صاحب د قاضي انوارالدین صاحب ژوندی دی او نور علما مونږ سره وو قاضي صاحب هغې بچو نه تپوس وکړو بچو د کوم ځای یئ پښتانه ماشومانو چا وې د موږ د پېښور یو چا وې زه د کوواټ یم چا وې زه د چا سدیمه د دې نوابانو زامنو لولو خانانو زموږ قاضي صاحب ورته بچو تاسو ته د خپل پیغمبر نوم درځي واړه بچي وو ماشاءالله شپږو کالو د اوو کالو بچي بچو د خپل پیغمبر نوم ولې نه راځي څه نوم دی ټول په یو